أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ننني درس کې به ان شاء الله العزیز سورۃ انعام پارہ نمبر 7 رکو نمبر 13 آیات نمبر 104 5 6 7 سلور آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي قد جاءکم بصائر من ربکم، یقینا تاسو ته راغلي د دلایل د ستاسو د رب د طرف نه. بصائر دا د بصیرتون جمع ده، دا عقل او دانش ته ویل کېږي، پوهې ته. نو الله رب العزت وایي ګوره تاسو ته د الله د طرف نه ډېر شی چې دی نو هغه بصائر دلایل چې دی نو هغه رالل. فالق الحب والنوا، حضور علیه الصلاة والسلام ذات مبارکه، شق قمر، قرآن معجزه، داسې ډېر شی چې دی نو هغه معجزې د تاسو ته د الله د طرف نه د الله دلایل چې دی نو هغه رالل. اوس د دغې دومره دلایلو باوجود یو سړی ومنلو نو د دې انسان به خپله فایده وشي، او که کم یو کس اعراض وکړو مخې واړولو نو د دغې انسان چې دی نو هغه به خپل نقصان او وبال به کېږي. نو الله وایي فمن ابصر فلنفسه، نو څوک چې اینې چا چې وکتلو نو د خپل ځان دپاره وکتل. د خپل ځان دپاره کتل مقصد دا دی د ده پکې خپله فایده وي. ومن عمی فعلیها، او څوک چې ړوند پاتې شو چا چې ځان ړوند کړلو فعلیها، نو د دغې وبال به هم په ده باندې د دې چې نو هغه نقصان او وبال دا به دی عمومي. ولې د خو د الله د طرف نه د الله د وحدانیت، د حضور د رسالت، د هغه د صداقتو د دې دغه ټول دلایل هر څه راغلل. نو چې رالل او دې دیوس جان بوجھ کر په زور ځان چې دی نو هغه ړوندکی ځان کوڼکی د هغې باندې نه چلیږي. نو د دې وبال به هم دغه قوم دغه انسان که دا کس وي جو دی به دغه کس به یې کوي، که دا یو کلی وي دغه کلی به یې، که دا قوم وي قوم به یې، که دا ملک دی نو ملک به یې کوي. او د هغې وګورئ نن ټول مسلمانان چې څومره هم مصیبت کې دي د دغې مین وجه دا ده چې د ټولو مسلمانانو ته دا پته لګېدلې ده چې د حضور صلی الله علیه وسلم په طریقو کې چې نو هغه صرافه کامیابی ده. بیا وګتلی شي نو د خپل نفس نه به شروع کو، د خپل د وجود نه به شروع کو، 5 فوټه 4 فوټه 6 فوټه وجود نه، او بیا چې نو هغه د ملک په دنیا په آخرني سر ولګوي. ټوله دنیا کې مخکې چې نو هغه به د ټولې دنیا به نظر و چې نو هغه په مسلمانانو باندې د بیا چې د کامیابۍ لار ګورئ نو صحابو ته وګورئ تاسو به کامیاب شئ. اوس زمونږ د ټولو مسلمانانو نظر چې دی نو هغه په کافرو باندې دی، د هغوی په اسبابو باندې نظر دی، د هغوی په شیزونو باندې نظر دی، د هغوی ته ګورو موږ وایي داسې اختیار کې کامیابي به راشي او پای کې کامیابي شته نه. نو ځکه الله وایي ومن عمی فعلیها، دته د حضور دا ټولې طریقې صحابه په څه کامیاب شي. غربت په انتها وه، جهالت انتها وه، د کم خبر داسې وجې په هغو کې پایده ده. موږ اکثر بارها پېرې چې نو تعلیم کې ویلی نه دی وایو اورو، اوس په دغې ټول کې چې نو هغه موږ دغه تعلیم کې اورو هم، اینو هم، وایو هم، او د دې ټولو خبرو باوجود عمل پې نه کوو. پای کې مونږ دا خبره بارها کرته کړې ده چې هغه داسې وخولو چې په هغوی باندې چا حکومت نه کول غوښتل، یعنې دا انتهایی درجې ارتاو خلک ولو. زمونږ پسې خو اوس هم خلک ګرځي، پیسې راله هم راکوي، ووټ راله راکوي، حکومت د باندې څه کوم. زمونږ په حکومت کولو باندې خو د خلکو غویمې دي، جنګونه دي، دومره خلکو. خو چې کله د الله پیغمبر او د الله د پیغمبر طریقې خپلې کړلې
الله رب العزت کم حد ته ورسول. نو ځکه الله وایي من عمي فعلیها، د دا ټول د کامیابۍ رازونه هر څه د دنیا د آخر معلوم هم شول او د دې نه ځان وړونکو، بس په د باندې به د دقې وبالي. نن موږ د دقې وبال سکو، د الله د خبرې، د الله حکم، د الله کلام دا ټول لا ته راورسېدلو، خو عمل مو نشته. کم چې پنګ په اولنۍ ورځ باندې ناسو اقولو که دغه دوره ختم شو، دا ټول هر څه شو، ټول قرآن راته بیان شي، بیا هم موږ اقیو. نه زموږ په حلیه کې تبدیلي رااله، نه زموږ په سیرت کې تبدیلي رااله، نه زموږ په اخلاقو کې تبدیلي رااله، نه زموږ په معاملاتو کې تبدیلي رااله. نو ځکه وایي وعفه علیها، د دې وبال به هم په دوی. وما انا علیکم بحفیظ، او الله خپل پیغمبر ته وایي او ته ورته ووایه دا هم چې زه ګورې په تاسو باندې نهګبان نه یم، زما په ذمه خو رسول نه، ما ته ورسول که دې ومنل جو خپل ډېره دې ښه او که دې ونه منل نو بیا دې ښه. وکذلک نصرف الآیات، الله وایي دغه شانتې مونږ بیا بیا بیانو آیاتونه. ولیقولو درسته، د پاره دی چې ووایي یعنې څوک دا منکرین درسته چې تا چې نو هغه دا قرآن د چا نه لوستلی دی. نو ګوره اوس د الله ورته څومره ښکلې طریقې سره دعوت ورکوم، دوی چې نو هغه به څه وي. حضور علیه الصلاة والسلام دوی ته پته هم وه چې نبي علیه الصلاة والسلام یو صفت امي دی، انپړو. الله پیغمبر چې نو هغه د سره لیکل پړه وهل په دې پوهېدو نه، بیا داسې ناشنا عجیب او غریب کلام پیش کول، دا د پیغمبر چې نو د پیغمبرۍ لوی چې نو هغه دلیلو. نو دوی به درس ته دا تا چې نو هغه د چا نه زده کړی، کله به وي دا چې نو هغه پلان کې د انګر نه ته زده کړی دی، کله به ورته وي چې دا د هغه پلان کې نصراني هلک ستا سره کښېني سورت نحل کې به راشي دا د هغه نه زده کړی دی. الله دا دوی څه وایي ولیقولو درس ته، د پردې چې ووایي هغه کسان چې هغوی منکران د دې نه دي چې دا تا نه چا نه زده کړی لوستلی دی، ولنبینه لقوم یعلمون. الله وایي موږ دغه بیانو د هغه قوم دپاره چې څوک پوهېږي. الله دې دغه عقل سلیم موږ ته نصیب کړي. اتبع ما اوحی الیک، زما دپاره حکم سره زموږ دپاره حکم. نو الله وایي ګوره که څوک ښه کوي او که بد کوي، که دی مني او که نه مني، اتبع خو ای پیغمبر تو به تابعداري کې ما اوحی الیک من ربک، ستا په ذمت تابعداري ده، تو به خپله تابعداري کې. هغه متن چې نو هغه خطا دی دغه سره به ځان نه وي چې قوم سره ډوب ښایي، نه نه، تو به خپل ځان د الله د حکم پابند کې، ستا په ذمه دا دی چې تو به امر بالمعروف هم کې، نهي عن المنکر به هم کې. بیا چا نه منله چې زه به سره هم دغه چل شروع کوم، نه. الله وی اتبع ما اوحی الیک من ربک، ستا ته چې کوم وحی کېږي تو به دغه تابعداري. لا اله الا هو، نشته بل معبود برحق سوا د هغه نه. وعارض عن المشرکین، او اعراض وکړه مخ واړه چې نو هغه د مشرکانو نه. اوس د مخ اړولو نه څه مراد دی؟ نو آیا د دوی سره قطع تعلق وکړه؟ نه، د دې اجازت نشته. لکه اوس مثال په طور کې چې نو هغه د زوی دی، لور ده، یا چې نو هغه ګاونډ دی، یا بل یو کسان داسې دی او ته ورته د حکم د الله د پیغمبر طریقه باندې نو بار بار ورته بیانې او د هغې نه پوره کوي، نه یې کوي، نو ته به اوس د هغوی سره قطع تعلق کې. الله خو وایي وعارض عن المشرکین، ته دغه مشرکانو نه اعراض وکړه. نو اعراض مقصد دا دی چې دوی دا کم غلط کار کې مشغوله دي، کم غلط کار چې دی نو هغه کوي، د دغې کار کې چې نو هغه شرکت ورسره مه کوه. لکه څنګه خیال وکړی مخکې چې نو هغه په دې صورت کې آیت نمبر 35 کې چې دی نو هغه تیر شو. ولا تعقد الذین، آی کسانو سره مه کښېنه یخوضون فی آیات الله، چې دوی د الله په آیاتونو کې پزل باس کوي. کله چې دوی د دغې نه جدا شي نو بیا نو ستا په ذمه دغه دی چې دوی د دوی سره، خو که دوی ټولو نه منله نو ته د دوی نه اعراض وکړه، د دوی د دغې کار نه اعراض وکړه، دعوت به وله ګوره بیا هم ورکې بری کېږي نه. ولو شاء الله ما اشرکم، بیا الله وایي ګورئ دا الله رب العزت دنیا دارالامتحان جوړ کړی. دارالامتحان کې هر صورت هر وخت په هره لمحه کې چې دی نو هغه امتحان دی. په دې کې چې نو هغه لمحه به لمحه چې دی نو هغه امتحان روان دی، په دې کې چې نو هغه بچ کېدل نشتی. که الله غوښتلی وی نو الله دا ټول خلق نیکان صالحان نشول پیدا کولی، ولې فرشتې الله پاک چې دی نو هغه بالکل نیکان صالحان چې دی نو هغه پیدا کړي دي. فرشتیانو چې دی نو هغه د سترګې د رب د الله متعلق چې نو هغه نافرماني نشي کېدی. نو چې سترګې د رب دومره مخلوق په او دې څومره نو دومره مخلوق دی چې د حد نه سوا بې شماره چې په اسمان کې داسې یو څپق ځای نشته چې په هغې کې فرشته نه وي.
اوس دومره مخلوق الله رب العزت پیدا کړ او غړ څومره دی که 2000 کولاوي کې نو د مشرق نه والا تر مغربه پورې خلا هم پور کوي. نو چې دغه ټولې د ګناهونو نه پاک پیدا کړي نو ما ته انسان نشو پیدا کولی دسي پیریچ نه نو هغه دسي نشو پیدا کولی. دا صرف او صرف د دغه دپاره الله کړی امتحان دی. وهديناه النجدين موږ د دوانه لار ښودلې دي. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. چا چې خوښې نو د کفر اختیار کوي، چا چې خوښې د ایمان راوړي. نو انسان الله مکلف با اختیار پیدا کړی دی. د چې دا درجه ملایږي، ثواب ملایږي، د انسان چې فضیلت دی نو دا په دغه وجه چې دی په خپل اختیار سره عمل صالح کوي. نو ځکه الله وی ولو شاء الله ما اشرکوا، که الله غوښتلی نو به یو رتی هم شرک نه کړی. وما جعلناک علیهم حفیظا، او تو نه مقرر کړی موږ په دوی باندې نگران. وما انت علیهم بوکیل، او نه تو د دوی کارساز ذمہوار. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. قد جاءكم بشک راغلی دی تاسو ته بصائر دلیلونه من ربکم ستاسو د رب د طرفنا. فمن ابصر نو پس چا چې ولیدل فلنفسه نو هغه د خپل ځان د پاره ولیدل، یعنې خپله پیدا ده. ومن عمی فعلیها، او څوک چې ړوند شولو نو د هغې وبال به یې په هغه باندې. وما انا علیکم، او زه نه یم په تاسو باندې بحفیظ نهګبان. وکذلک، او دقه شان نصرف الآیات، بیا بیان او اړو مونږ آیاتونه وليقولوا د پاره دی چې وایي هغه کسان چې منکران دي درسته چې تا لوستلی دی دا کتاب، ولې درسته چې تا لوستلی دی ولنبینه، او چې مونږ واضح کړو لقوم د هغې قوم د پاره یعلمون چې پوهیږي. اتبع تابعداري کوه ما د هغه څه اوحی الیک چې تا ته وحي کولی شي من ربک ستا د رب د طرف نه. لا اله الا هو، نشته بل څوک معبود سوا د هغه نه. وعارض، او مخ واړوه عن المشرکین د مشرکانو نه. ولو شاء الله، که چېرې غوښتلی وي الله پاک ما اشرکو نو تو به شرک نه و کړی. وما جعلناک علیهم، او نه یې ګرځولی موږ تو په دوی باندې حفیظا نگران. وما انت علیهم، او نه یې تو په دوی باندې بوکیل ذمہوار.